سلامونه دوستانو، امید دی چې ښه به یې او روغ به یې. د غټ اختر مبارکي زموږ د سیده قبول او منظور کړئ. د دې نه پس موږ یو وړوکی غوندې ویلاګ جوړ کړی، نو چېرته هم مزئ موږ سره اوسئ. د رباب قرباني وه، نو زه رالم کسانو پسې. نو کسانو ته مې وویل کپړې مپړې بدلوئ ځکه چې ټیم دی ناوخته. نو بیا زه رالم چیلې مې را روان کړو، نو ځکه چې ټیم هم ناوخته او را روانه پسې ګرمي وه، ځکه چې وروسته بیا ګرمي ډېره زیاته وي او غرمه هم وي. نو دې ته مې وویل چې څونه زر زر ته ځان وزګار کړو نو ښه به وي. نو دوی هم ځان زر تر زره راورسوه او اوزار یې ورڅخه هم راوړو. نو بیا حلالۍ دپاره موږ داسې خوښ کړو، موږ چې دلته به حلال وو. بسم الله کړه او چیلې مو وتړو. نو بیا ارباب ته مې وویل چې شروع کوه، هم بسم الله کړه او چیلې یې ذبح کړو. بیا پسې زرشاد خان هم لګیا شو او خپې یې ولې سپینې کړي. د خپو نه وله چمړه ځکه اړوله، موږ ویل چې بره ولې ته وتړو، چمړه ترې راکاږو، بس په اسانه به وشي. د خپو نه چې وله چمړه لر کړه، نو خپې یې را یوځای کړې، ویل راځئ چې اوچته وي. بیا مې راوچت کړو، د خپو نه په ونې کې ځوړند کړو. نو چې ومتړل، موږ ویل چې راځئ یو څه څرمن وباسو. نو زرشاد او امیر او لالا پې شروع شو او څرمن په ایستو باندې. نو چونکې چمړه رانه بیا هم لږه پساو شو، نو ډېر کوشش نه پس هم منځ ته راورسوله، چونکې زموږ دونه تجربه ونه دی. نو د ډېرو کوششتونو نه پس مو ته چمړه ویسته. د دې نه پس هم راواخېسته چړې، موږ چې ټک ټوکې کړو ځکه چې ټیم دی ناوخته. نو بیا د هغې نه پس راغلو، موږ چې ټک ټوکې کړو، پسته غوښه جدا کړو، هډوکي جدا کړو. دې وخت کې الحمدلله زموږ کار سر ته رسېدلی و. بیا هم امیر سر کې لګیا ویل چې یو طرف ته عدنان هم چاولو ته تیاری میاری سټارټ کړی. الحمدلله فاینلی زموږ ویلاګ مکمل شو. که ویډیو مو خوښه شي، لایک، شیر اینډ کمنټس.